بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ملګری علم حیات. تاسو ګورئ ټیکنیکل علم یوټیوب چینل. دوستانو، امید ساتم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د سیمانو په حوالې سره خبره کوم. ډېر ملګري دا تپوس کوي، د هغوی ته دا معلومات نه وي. هغوی دا معلومول غواړي چې د هغو په کارډ باندې څو سیمان دي. نو هغوی ته د دې خبرې علم نه وي چې موږ به د خپل سیمان چې کومه دی دا په څه طریقې سره معلوموو چې زموږ په دې SNIC زموږ په دې شناختي کارډ باندې څو نمبرې دي. نو هغوی ته د دې خبرې بالکل څه معلومات نه وي. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو سیټینګ درښایم چې د هغې په مدد سره تاسو خپل په SNIC مطلب شناختي کارډ باندې خپل سیمان معلومولی شئ چې ستاسو په شناختي کارډ باندې څو سیمان دي او د کومې کمپنۍ سیمان دي. مطلب د ټرینار څو دي، د زونګ څو دي، د وارد څو دي، د جیز څو دي، د یوپون څو دي. دا مکمل ډیټیل به تاسو ته درکوم. خو که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورپسې د ګنټۍ په نشان باندې کلیک کړئ. دې پیدا به دا وي چې کله هم زه دغه شانتي معلوماتي ویډیو اپلوډ کوم، زموږ ویډیو به تاسو ته نیغ په نیغه د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې میلاویږي. ستاسو ټایم ضایع کول بالکل هم نه غواړم دوستانو. د ټولو نه مخکې چې کومه تاسو له پکار دي چې تاسو خپل سیمان معلومول غواړئ او د هغې معلومات چې کومه ترلاسه کول غواړئ، نو تاسو له پکار دي تاسو خپل د موبایل SMS مطلب میسج اپشن چې کومه دی هغې ته لاړ شئ. کله چې تاسو خپل موبایل میسج اپشن ته لاړ شئ، مخامخ تاسو کتلی شئ زه د خپل موبایل میسج اپشن چې کومه دی هغې ته ځم. دغه شان به هم تاسو د خپل موبایل میسج اپشن چې کومه دی هغې ته به تاسو لاړ شئ او په هغه کې به تاسو دلته ډایل کوئ. مخامخ دا سټارټ میسج چې کومه دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ دوستانو، نو مخامخ دلته چې کومه تاسو کوم مطلب کوم څه ته تاسو هغه میسج چې کومه دی لیږل غواړئ، تاسو به هغه اول چې کومه دی دلته ډایل کوئ. نو دلته زه ډایل کوم. موږ له دا SNIC د شناختي کارډ د نمبر چې کومه دی موږ له 668 ته دا لیږل پکار دي. نو دلته به تاسو اول نمبر چې کومه دی وبه لیکئ 668. کله چې تاسو 668 ولیکئ دوستانو، لاندې چې کومه دلته د سینډ وایي چې تاسو 668 ته څه سینډ کول غواړئ، نو تاسو به لاندې چې کومه د 668 دا کوم شین شوی چې دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې به دې تاسو کلیک کړئ دوستانو، نو دلته چې کومه دی تاسو نه غواړئ چې تاسو دلته میسج لیکلی شئ چې تاسو څه لیکئ هغه تاسو لیکلی شئ. نو دې وخت کې چې کومه دی موږ د خپل SNIC د شناختي کارډ نمبر چې کومه دی هغه لیکل غواړو. نو په دې ځای کې چې کومه دی تاسو خپل د شناختي کارډ نمبر چې کومه دی هغه به ولیکئ. په دې کې دلته دوه خبرې دي چې تاسو د کوم یو سیم نه چې کومه دی هغه لیږل غواړئ. دې وخت کې ما سره دې موبایل کې چې کومه دی دوه سیمان دي، نو تاسو چې کومه دی د 1 نه هم لیږلی شئ، د 2 نه هم لیږلی شئ. نو زه چې کومه دی مثال کې د 1 نه لیږم، نو دغه شانتي که تاسو د هر یو سیم نه که تاسو سره یو موبایل کې دوه سیمان دي، تاسو د هر یو سیم نه میسج لیږل غواړئ، نو په دغه طریقه باندې تاسو چې کومه دی هغه لیږلی شئ. دلته به تاسو چې کومه دی خپل شناختي کارډ نمبر چې کومه دی هغه به ولیکئ. دلته زه د خپل شناختي کارډ نمبر لیکم، تاسو به هم دغه شانتي ولیکئ. کله چې تاسو خپل شناختي کارډ نمبر چې کومه دی هغه ولیکئ، مخامخ تاسو ته د غشه شان نښه چې ښکاري د لاندې چې ورته SMS لیکلی دی په دې باندې بیا تاسو کلیک کوئ. کله چې به دې تاسو کلیک کوئ دوستانو، مخامخ کتلی شئ، زه به دې کلیک کوم. زمونږ د طرف نه چې کومه دی دا میسج چې کومه دی کمپنۍ طرف ته لاړو. اوس به هغه واپسې کې چې کومه دی موږ ته جواب راکړي چې هغوی چې کومه دی موږ ته څه ویل غواړي چې زموږ په شناختي کارډ باندې چې کومه دی څو سیمان دي، موږ ته مکمل ډیټیل چې کومه دی هغه به اوس راکړي. دې وخت کې د کمپنۍ د سیټ نه چې کومه دی موږ ته میسج چې کومه دی هغه واپسۍ کې راغی. مخامخ تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. زما په SNIC مطلب شناختي کارډ باندې چې کومه دی دوه سیمان چې کومه دی دا د جیز دي، د ټرینار سیمان چې کومه دی دا پې 1 دی، د یوپون چې کومه دی دا پې 0 دي، د وارد چې کومه دی د وارد پې هم 0 دي، د زونګ چې کومه دی د زونګ په دې باندې 2 دي. ټوټل سیمان چې کومه دی زما په شناختي کارډ باندې 15 بالکل پوره دي. په یو شناختي کارډ باندې 15 سیمان چې کومه دی هغه کولاویږي. مخامخ تاسو کتلی شئ هم په
په دغه طریقه باندې تاسو د خپل شناختی کارت نمبر چې کوم دی هغه معلومولی شئ چې زموږ په شناختی کارت باندې څو نمبر دي. نو دا ملګرو د سینایسي په حوالې سره ویډیو کې چې تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.